بخاری شریف په باب امهاتکم اللاتی ارضعنکم هغه باب چې کوم پاغې کې د رضای میاندو ذکر دی چا چې مسائل دي چا چې د چا سینه ورودانو هغې هغه رضای مور شي د پیو مور ورته وي نو د هغې یو باب حدیثو تړلی دی امام بخاری رحمت الله تعالی علیه نو په هغې کې امام بخاری صاحب دا روایت ذکر کړی دی دا ابو لهب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تردے جی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی خوب کہ میں ابو لہب ولیدو ابو لہب تا میں وی سنگ دربانی تیری گی وی راتا وی گس طرف تم اور دے خی طرف تم اور دے خکتم رانا اور دے برم رانا اور دے لحد میں ٹول دا اور تنور جوڑ شوے دے اے د ترزویان اے زمارورا وورا دا لحد میں دا اور نڈکتے خو چې کله د پیر شپه راشي د پیر ورځ راشي هغه وخت هغه غړی لمحه راشي په کوم ورځ چې د دواړو جانو سردار پیدا شوی او د هغه د پیدایش زیری یو وینځي غلام صوبیې په منډه باندې مال راله زما د کور ور کې ودرېده ما ته وی ای ابو لهبه مبارک شه وراره دې پیدا شو وی ما ورته چې څوک پیدا شو وی او هغه وینځي راته وی چې ستا د وفات شوي مرحوم عبدالله صاحب په کور کې اولاد پیدا شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په پیدایش باندې ابو لهب خوشحاله شو ووره مسلمانه د سوچ خبره ده ابو لهب د پیغمبر په پیدایش نه دی خوشحاله د وراره په پیدایش خوشحاله دی چې د عبدالله په کور کې اولاد پیدا شو هغه خوشحالۍ باندې د ډېرې خوشحالۍ نه هغه صوبیه د وینځه وه ده ورته دا دوه ګوتې داسې وخوځولې وایي زه صوبیې ما ازاده کړې د عبدالله د کور کې د وراره په پیدایش باندې ما ته خوشحاله ته ازاده کړې وی چې دا دوه ګوتې مې خوځولې دي بخاري شریف لیکي وی ابو لهب عباس صاحب ته خوب کې وی چې کله د پیر ورځ راشي دا دوه ګوتې د خوله کې کېدم ما ته الله د دوی نه داسې یخه چینه د اوبو جاري کې چې هغه اور ویله حد کې خو په ما اثر نه کوي تر څو چې هغه ورځ او هغه وخت وی چې کله د پیر ورځ تېره شي بیا د جهنم هر طرف ته لحد چې دی هغه د اور تنور وي نو دلته امام جلال الدین سیوطي رحمه الله لیکي وی څوک چې د حضور په پیدایش خوشحالي کوي وی دا حدیث د دوی دپاره دلیل دی چې دا یو کافر دی ابو لهب چې او داسې کافر نه الله ورته قرآن کریم کې زورنو سختی او خیری کړي دي تبت یدا ابي لهب تبت حالات تیش یدا دوانا لاسونا ابی لهب دچا دا ابو لهب الله دوانا لاسونا دی حالات